الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد د دنیا کی ہر انسان زندگی تیرئی او د وفات نه وروسته به دغه انسان د الله رب العزت دربار ته دریځي او د پوره زندگی حساب به ورکوي. الله رب العزت په دې دنیا کې په دې کائنات کې داسې وړ کیمرې داسې وړ ریکارډ سیسټم الله رب العزت لګولی ده چې هغه د انسان په سترګو باندې معلومیږي نه، خو لیکن د انسان اعمال د انسان خبرې تر دې پورې چې د انسان هغه سوچ او فکر او هغه خبره چې د ده په زړه او په دماغ کې موجوده ده هغه هم الله رب العزت ریکارډ کوي. د انسانانو دغه کیمرې دغه وایس ریکارډر چې دا ریکارډونه کوي یا آواز ریکارډ کوي یا د انسان حرکات افعال ریکارډ کوي، دا صرف د انسان آواز د انسان الفاظ او د انسان فعل یعنی کار او د انسان صورت حرکت کوي دغه ریکارډ کولای شي، لیکن هغه شی چې په دماغو د انسان کې موجود ده یا د انسان په زړه کې موجود ده په هغه باندې تلفظ نه ده کړی یا په هغه باندې فعل نه ده کړی یا هغه فعل د انسان نه صادر سوی نه ده یعنی کړه نه ده، هغه شی نشي ریکارډ کولای. لیکن الله رب العزت دغه سیستم په د کائنات کې لګولی ده، دغه سیستم انتخاب یې کړی ده الله رب العزت د انسان هر شی ریکارډ کیږي. بیا به الله رب العزت د هغه ریکارډ مطابق د انسان چې حساب اخلي قیامت په ورځ باندې. کوم کار کوم فعل کومه خبره چې د انسان په زندگی کې هغه افعال صادر سوي دي هغه سوچ او فکر یې کړی ده چې هغه سوچ او فکر اختیاري یا غیر اختیاري ته یو انسان ته یو سوچ او فکر کې یو خبره ورولويږي په دماغو کې په زړه کې یو خبره ورولويږي، لیکن هغه خبره اگر کدي ګناه والی لیکن انسان دغه سره شوق لري، انسان دغه سره محبت دي، انسان دغه سوچ او دغه فکر د ادا کولو کوشش کی دغه سوچ او فکر سے فعل نه پی کړی کتابو راخیسته چې دغه فعل بم د سزا ملاوي. اگر کدی انسان په زړه کې دا یو کار موجود انسان ظاهر کې پیغه باندې عمل نه د کړی نو الله رب العزت په دغه انسان چې دغه سوچ دغه فکر دغه خبره چې د په زړه کې موجود ده او دغه خبره ځان سره په شوق باندې ساتلې د په زړه کې اگر که دا فعل ادا کړی نه دی بم له سره حساب بیا دغه فعل کا دغه کار چې د په زړه کې یو سوچ موجود ده او هغه سوچ د شوق د لغه سوچ کولو سره هغه کدي ګناه سوچ وای د ګناه فکر وای د ګناه کار وای، لیکن په خارج کې د سړی عمل په کړای نه ده لیکن کوشش یې پرو کو چې عمل په وکم اسباب برابر نسو. الله رب العزت فرمایي ته انسان ته سزا ورکوم په دې کار د کار نم د کړای
لیکن د خو خوښ وایي چې دا کار وکړي، لیکن اسباب ورته برابر نسولو، طریقه ورته جوړه نسوله، لاره کې مشکلات ورته هغه مشکلات که ختم شي ولای نو د به هغه کار کړی ولای، کوشش یې وکړي چې هغه مشکلات لرې کړي، لیکن هغه مشکلات لرې نه سو، د کوشش نه باوجود هغه کار ادا نه سوی، لیکن د دغه کار په وجه سره به الله رب العزت عذاب ورکړي. لیکن یو انسان په زړه کې د نیکۍ خواهش ده، د نیکۍ تمنا یې ده چې نیکي وکړي، لیکن هغه اسباب برابر نه سو د نیکۍ کولو، طریقه جوړه نه سوله چې د نیکي په صحیح هغه طریقه سره ادا کړي، لیکن کوشش انسان کاوه، په زړه کې تمنا و چې دا نیکۍ وکم، لیکن نیکۍ یې ونه کړله. الله رب العزت په دغه ارادې په وجه سره، د دغه نیت په وجه سره الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې اجر او ثواب ورکوي. روایاتو کې راځي الله رب العزت په د قیامت په ورځ باندې یو انسان راولي او دغه لپاره په جهنم فیصله وشي، لیکن الله رب العزت دغه انسان سي په دنیا کې نیک عمل نه د کړی، ګناهونه زیات دي، نیکی او بد اعمال به وزنی سي، لیکن بد اعمال به زیات سي، نیکی به کمی سي. الله رب العزت په د په هغه پلړه کې په هغه ترازو کې چې هغه د نیکیو والا د الله رب العزت به حساب نیکی کی، دا انسان به حیران سي، الله رب العزت دا نیکی خو ما نه ده کړې، ما خدا صدقه نه ده کړې، دغه د جهاد نیکی ده دا ما نه ده کړې، دغه د حج نیکی ده دا ما نه ده کړې، دا د غریب سره د امداد نیکی ده دا خو خدای پاک ما نه ده کړې، دا فلانکی نیکی ده دا خدای په دنیا کې خو مې دا نه ده کړې. الله رب العزت فرمای چې انسان په دنیا کې د کړې نه ده، ته وسینه ولې په دغه نیکی کولو باندې، لیکن تمنا دی او اراده دی او نیت دی چې کچېرې په دغه نیکی باندې زه وسې سوم زه به کم، نو تا ته مې د خپل نیت د خپل ارادې مطابق اگر که تا کړی نه د هغه اجر او ثواب نه ده. دغه رنګه انسان که بد عملی اراده وکړي، د بدکاري اراده وکړي، د حرام کار اراده وکړي، لیکن اسباب ورته جوړ نسی، لیکن د عزم مصمم مضبوط اراده کړي زه به دا حرام کار کم، د دې بچ کېدا هغه اسباب نه اختیار کړي، ځان نه بچ کوي، قصدن هغه سوچ او فکر د ځان سره هغه د ګناه وال ساتي، هغه اراده ساتي او عمل په دې باندې کی کولو اراده یې، لیکن اسباب برابر نسی، د دغه اراده به الله رب العزت د عذاب ورکړي. نو الله رب العزت د هر انسان چې د قیامت په ورځ باندې به حساب اخلي، هر انسان به الله رب العزت مخ ته دریږي. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي چې سورته بقره اخیری آیاتو کې راځي د الله رب العزت لپاره د کوم ځکه کې د په اسمان کې کوم اشیاء موجود دي، دا د الله رب العزت ملکیت، دا د الله رب العزت، دا د الله رب العزت مخلوق د الله رب العزت پیدا کړ. وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. هر هغه کار چې تاسو ظاهر کوي، اظهار دیغه کوي، هغه په اعضاء سره، هغه په خلی سره، هغه په نور طریقه سره چې دیغه اظهار کوي، او تخفوه یا تاسو پټ په زړه کې ساتي یو خبره، یو کار اراده دې داسې وکړي خو هغه اراده دې پټه ساتلې. الله رب العزت فرمای یحاسبکم به الله. الله رب العزت په دغه شی چې تا ظاهر کړی دا او پټ ساتلای د بزړه کې دغه به حساب در سره کې د قیامت په ورځ باندې. کوم افعال چې تا پټ بزړه کې ساتلې اراده دې ورته کړی د دغه د ادا کولو، الله رب العزت یې دغه حساب هم در سره، دغه حساب هم د قیامت په ورځ باندې ما ترا کوي. صدقه خواهشات نفسانیه د تا سوچ تراله، تا د دغه د ادا کولو کوشش تا ته محبوب وي او که متنفر وي ته دی انسان ده. کله چې دا آیت را نازل سه صحابه ډیر پریشان شول، نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی یا رسول الله مخ په هلاکت کې ولید. داسې ورشای چې د انسان ذهن تراسي مختلف اشیاء ذهن تراسي، داسې خبره شیطان ذهن تر غوړه کی چې هغه د کفر ذریعہ ګرځي، لیکن په خلوص سره نه سو ادا کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې تاسو داسې خلک لزانه ما جوړوي لکه مخکینی. دا ما الله رب العزت دا آیت را نازل کړی دا بس الله رب العزت ته سر تسلیم خام موږ یې منو خدای پاک دیتا. بیا الله رب العزت ورسته دا آیت را نازل کړ چې هر انسان مکلف ده د هغه شي چې د کولای شي کوم شی د په اختیار کې نه دغه شی مکلف نه ده. کوم سوچ فکر به اختیار تا تراغی د تا خوښ نه ده، ته د دې نه نفرت کې
د تا خوښ نه ده تا ته د ګناه والی یو سوچ راغی ته د الله رب العزت چې پناه غواړې چې خدای پاک له دې ګناه چې مې بچ الله رب العزت په دې سوچ د دې غلط سوچ او فکر د حساب د انسان سره نه د هغه غلط سوچ او فکر د هغې نیکۍ به د انسان سره کېږي چې هغه عزم پرې وکړي چې هغه ښکار ده ته خوند ورکوي یو انسان ته حرام مال خوند ورکوي د حرام مال د بل چا د غلطولو د دوکې او د فراډ سوچ ورغی نن به دا ګڼکپي کم هغه ګڼکپي یې له ځان سره په زړه کې کېښوله او هغې خوند ورکاوه هغه یې ځان سره سیو کړه کم بې مضبوط په دغه ګڼکپي که دی ونن کې الله رب العزت په عذاب ورکړي او که یو انسان ته د ګناه وال سوچ شیطان غرزار کی او دی د الله رب العزت چې پناه وغواړي خدای پاکه په امتحان کې راللم شیطان په امتحان کې غرزار کړلم د ګناه شی په سوچ کې راواچو خدای پاکه ته مې تیر بچ دغه شی که د ده په ذهن کې پروت هم ده لیکن دغه انسان د الله رب العزت چې پناه غواړي د ګناه وال شی ذهن ته راغی د ګناه کار یې په سوچ او فکر کې پیدا سو ګناه یې په ذهن کې رالاله لیکن دغه ګناه د ده نه خوښه ده دی نه خوښوي الله رب العزت په دې سوچ د ده سره حساب نه هر هغه سوچ هر هغه فکر اگر که په هغه باندې فعل او په هغه باندې گفتگو موجود نسی چې د انسان د هغه فعل سره د هغه کار سره د هغه سوچ سره محبت دي او هغه خوښوي د قیامت په ورځ به هغه حساب نو دې آیت کې الله رب العزت فرمایي ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله هر هغه شی چې د تاسو په زړه کې موجود ده هغه په ظاهر کې تاسو وکړي او کانه وکړي که تاسو پټ وساتئ ځان سره یحاسبکم به الله الله رب العزت په تاسو سره دغه حساب کې دغه حساب الله رب العزت ته ورکوي بیا مخکې الله رب العزت فرمای فیغفر لمن یشاء ويعذب من یشاء والله على كل شيء قدیر بیا د خدای پاک خوښه ده الله رب العزت قادر مطلق د مالک د هر شي الله رب العزت خوښه ده فیغفر لمن یشاء چاته چې خوښه سي مغفرت وو هغه انسان چې د ده په اختیار سره دغه سوچ موجود شوی نه ده غلط سوچ سره نفرت ده هغه غلط سوچ دی نه خوښوي هغه د ګناه کار دی د په سوچ کې شیطان راچولی ده الله رب العزت نه پناه غواړي الله رب العزت فیغفر لمن یشاء داسې انسان ته به مغفرت کم دغه انسان به په دې ګناه نه نیسمه ويعذب من یشاء او هغه انسان چې د دغه کار سره محبت ده د دغه غلط سوچ او فکر سره محبت ده دغه په دنیا کې د ادا کولو کوشش کی اسباب اختیاري طریقه جوړوي چې دا ګناه کار وکم يعذب من یشاء داسې وړ انسان ته به عذاب ورکوم بل آیت کې الله رب العزت فرمای ان عذابی لشدید دما عذاب به ډیر سخت د الله رب العزت عذاب به ډیر سخت نو الله رب العزت به د انسان سره د هر شي حساب کتاب کې انسان به د الله رب العزت مخ ته دریز د ذره ذره حساب به انسان الله رب العزت ته ورکوي او د انسان که عمل یې پې کړی که نه یې کړی لیکن هغه خاطره هغه سوچ هغه فکر چې د ده په ذهن کې موجود ده الله رب العزت دغه سوچ ریکارډ کوي دا سوچ هم د انسان ریکارډ کیږي الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې عملنامه کې ورته غورځار کې خپل عملنامه وګوره بیا به دا انسان افسوس کې که چیرې بد عمله و عملنامه یې له بدو اعمالو ډکوله دغه انسان الله رب العزت فرمایي د قیامت په ورځ باندې به چیغه وکړي خدای پاکه ما ته دغه عملنامه نن نوی راکړل سوی د ما عملنامه خو په د بدو اعمالو نه ډکه ده کاش کې چې دغه عملنامه د ما نه ولی لیکن کوم انسان ته چې عملنامه په ښي لاس میلاو سه د نیکو اعمالو نه ډکه وه انسان کامیابه و دغه انسان به هم آواز وکړي ای خلکو راسئ د ما عملنامه وګورئ دنیا کې خو به د سپکې سپورې راته وي دنیا کې خو به د ما ته د بېغیرتي پیغور راکاو دنیا کې خو به د ما ته ویل چې ته داسې کمزوره یې تا سره مال نسته ته داسې یې ته بدنامه یې دا سپکې سپورې د غیرت پیغور خبرې به دې کړې راسئ خلکو د ما که عملنامه نه وګورئ ما به نیک اعمال کړله په جومات کې به ناست تهجد نوافل پنځه وخته به مې جمع باندې لمونځ ادا کوو ما ته به د مړی خور خبره کړله ته مړی غپي راسه نن د ما عملنامه وګوره د ما هغه اعمال چې ما په دنیا کې کړلو خدای پاک په عملنامه کې دغه د راسه وګوره ها امقرأ کتابیه راسې خلکو د ما عملنامه وګورئ نن الله رب العزت د ما لپاره دی کامیابی هغه فیصله وکړه ما ته الله رب العزت کامیابی راکړله راسې خلکو د ما عملنامه وګورئ نو الله رب العزت فرمایلی دی ومن زحزح عن النار چې کله د قیامت په ورځ باندې
د انسانانو لپاره فیصله وشي، دوه ډلې به تقسیم شي انسانان، یو به د جنت وال خلک، یو به د جهنم وال خلک. دو مقامات دي په آخرت کې، یو جنت ته یو جهنم، دریم منزل نشته، دریم ځای نشته چې په هغه کې خلک وساتل شي. اعراف یو ځای راځي د یو وخت معین لپاره به الله رب العزت د ځینې خلک، هغه خلک چې نیکي او ثوابونه برابر دي، یا هغه خلک چې بعض علماو فرمایلي چې د کافرانو اولاد دي او بلوغ ته نه ورسېدلي، هغه وفات شوي، هغه به په اعراف کې څه وخت لپاره وساتل شي. الله رب العزت به بیا اعراف ختم، دا خلک به هم جنت ته داخل. دا دو مقامات دي، جنت او جهنم په آخرت. د کوم خلکو لپاره چې فیصله وشوه چې جنت ته داخل شي، ومن زحزح عن النار وادخل الجنه، الله رب العزت فرمایي څوک چې د جهنم چې بچ کړی شو، د چا لپاره چې دا فیصله وشوه چې د جهنم نه خلاص وي، جهنم ته مزه یې د تاسې لپاره د جنت فیصله ده، فقد فاز، دغه خلک کامیاب. کوم خلک چې جنت ته داخل شو، د جنت فیصله الله رب العزت سنا وکړه چې تاسې جنتیان یاستئ، دغه خلک بیا کامیاب دي چې جنت ته داخل شو. لیکن کوم خلک چې د دوی فیصله وسوله د جهنم لپاره چې جهنم ته داخل شي، دغه انسان فخسر خسرانا مبینا، سخت لوی تاوان، سخت تاوان سره، سخت پښیمانی سره مخامخ. نو الله رب العزت دغه دنیا کې چې انسان ته ژوندۍ ورکړې ده، د هر انسان به حساب اخیستل کیږي، هغه که افعال کی، هغه که اقوال دي، هغه که هغه سوچ او فکر یا هغه خبره چې د په زړه کې ورغورځاره شو، په دماغو کې یو خبره ناسته ده، هغه خبرې د ته خوند ورکاو، که د نیکي ده که د بد عملي ده، که د نیکي و الله رب العزت په هغه ته اجر او ثواب ورکوي، او که د بد عملي خبره په زړه کې ولوېدل، الله رب العزت په هغه باندې سزا ورکوي، عذاب به الله رب العزت ورکوي. نو دی آیت کې الله رب العزت فرمایي ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، که تاسې یو شی چې د تاسې په زړه او په سوچ او فکر کې درغلی، که هغه ظاهر کړي او که نه کړي ظاهر، الله رب العزت به له تاسې سره حساب کړي. الله رب العزت ته به تاسې حساب ورکوي. تاسې دنیا ته له دې وجې رالېږلي یاستئ چې تاسې په دنیا کې نیک اعمال وکړئ او د قیامت په ورځ باندې الله رب العزت ته حساب ورکړي. او کوم چې په حساب کې کامیاب سه، الله رب العزت هغه ته خپل انعام ورکړي، هغه ته د انعام فیصله وکړي، هغه ته د جنت ته داخلېدو فیصله وکړي. او کوم سړی چې آخرت کې ناکام سه، د الله رب العزت مخ ته درېدو کې ناکام سه، هغه انسان د پاره الله رب العزت د جهنم فیصله وکړي. او کوم انسان ته چې جهنم فیصله وشو، هغه ناکامه ده. بل آیت کې الله رب العزت فرمایي ان السمع والبصر والفؤاد، بشکه د انسان دغه اورېدل، دغه غوږونه، دا نعمت ته دی الله رب العزت. انسان ته الله رب العزت سترګې ورکړي دي، په دې باندې انسان علم حاصلوي، اورېدا باندې د سترګو په ذریعه سره شی پیژني، سپین ده، تور ده، رنگونه معلوموي، څومره قد لري، څومره اوږده، انسان مختلف ذرایعو باندې انسان ته علم حاصلیږي، د غوږو په ذریعه سره علم حاصلیږي، د سترګو په ذریعه سره علم حاصلیږي. نو الله رب العزت دغه نعمتو ذکر کړه د انسان ته مې درکړي د سترګ، ان السمع والبصر والفؤاد، تا ته مې زړه درکړی ده، په دې زړه کې به ښه شیان، د ښو افعالو سوچ او فکر به کې، په دې کې به ښه شیان داخله، د ښو شیانو اراده به کې، د ښو شیانو قصد به کې، ښو افعالو طرف ته به کوشش کې، د ښو شیانو سره محبت به پیدا کوي، د الله او د الله د رسول پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت په خپل زړه کې داخله. نو الله رب العزت فرمای کل اولئک کان عنه مسئولا، د قیامت په ورځ به د دغو ټولو شیانو په باره کې پوښتنه درنه کول کیږي. غوږ دې په څه طریقه سره استعمالوو، سترګې دې په کومه طریقه سره استعمالولې، خپل زړه دې په کوم طریقه سره استعمالوو، د الله محبت او د قرآن محبت او د الله د دین محبت او د پیغمبر محمد محبت، او که د الله رب العزت د دشمنانو محبت، د الله رب العزت د دین محبت زیات وي، که د الله رب العزت د دین د دشمنانو محبت په زړه کې زیات ورځول، نو د دې به هم د انسان سره حساب اخیستل کیږي. نو محترم ورونو، بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هوښیار سړی نبی علیه السلام فرمایي څوک ده دوه کاره چې دی وکړي. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، خپل ځان وپېژني چې زه خدای پاک ولې پیدا کړی یم او چی شته پیدا کړی،
سبا کم د ما کار شاید د دنیا ته راتګ او زه سزم په کوم طرف بزم د ما د کامیابی او د ناکامي ذریعہ کومه یو خپل ځان باندې پوس وعمل لما بعد الموت او ورست راتلونکي زندگی د آخرت دی زندگی لپاره د کوشش وکړي او آخرت زندگی کامیاب وګرځوله آخرت د کامیابی لپاره کوشش وکړي والعاجز من اتبع نفسه هوا بیوقوفه سړی کمکل سړی هغه څوک چې دی په دنیا کې د خپل خواهشاتو تابع سی زړه ورته وویل سی خواهشات نفسانیه ورته وویل کوم شخون ورکاو بس لګیا روان وتمنى على الله ویل چې خدای پاک مهربان خو کار کینه خدای پاک مهربان خدای پاک بیا د زندگی چشته درکړي دا عقل او سوچ چشته درکړي دا پوهه چشته درکړي دا هوښیارتوب الله رب العزت انسان ته بیا ولې ورکړی د انسان یې خدای پاک مهربان دی الله رب العزت په مهرباني کې شک نس لیکن مهربان به الله رب العزت په انسان سي د نیک اعمال کو دا دی الله رب العزت مهرباني د په انسان باندې خپل عبادت ته راوست دا دی الله رب العزت لتا سره دی الله رب العزت نه لګیدل د خپل ټنډه دی الله رب العزت تا دربار ته نه راولي چې دی الله رب العزت عبادت په ادا دا د انسان لپاره د خسارې د انسان لپاره د ناکامي او انسان سره د الله رب العزت ناخوخي د الله رب العزت انسان چې ناراضه ده چې خپل دربار ته نه رابولي موږ او تاسو پښتانم چې څوک موږ او تاسو باندې ګران هغه ته بار بار دعوت ورکړو راسه د ما کې ته راسه د ما واده ته راسه د ما خیرات ته راسه د ما پلانکۍ مړی مې کړي رابولي چا سره زیات محبت دي هغه ته زیات دعوت ورکړو لیکن یو سړی سره نفرت دي کور خواته دیوال په دیوال موجود دعوت نه ورکړو نه رابولي ولې ما نور سره لګیږي دا غرنګ الله رب العزت چې کوم انسان سره لګیږي الله رب العزت خپل عبادت ته راوړي خپل کور ته بار بار راوړي پنځه وخت الله رب العزت ته انسان خپل کور ته راوړي او کوم انسان سره چې الله رب العزت نه لګیږي جماعت سره خواته موجود دی الله رب العزت توفیق نه ورکړي الله رب العزت هغه بنده خوښ نه ده چې دای راسي د خپل ګنده ټنډه د خپل ګنده زړه د خپل ګنده خلو دی ما په عبادت باندې منور باید په داس حالت باندې انسان وزاړي چې الله رب العزت د ما چې باندې ناراضه سوی چې ما ته د خپل عبادت توفیق نه راکړي ما خپل دربار ته ولې نه دربول دغه انسان خپل ځان سره سوچ او فکر وکړي دغه انسان په خپل دغه خطاګانو باندې چې الله رب العزت دومره مبغوض ګرځولای ده چې خپل عبادت توفیق نه ورکړي راوستل دومره توفیق نه سي کولای چې د جمعه ته راسي د جمعه په ډډه کې موجود ده لمونځ ادا کی د لمونځ ادا کولو توفیق د تنه ملاوي باید دغه انسان په خپل ځان باندې تعصف وکړي په خپل ځان باندې وزاړي چې د ما سره الله رب العزت ناراضه سوی د ما نه په سوجه باندې توفیق د عبادت نه ملاوي نو محترم ورونو په دې آیت کې الله رب العزت فرمایلی دی چې د قیامت پر ورځ به تاسو سره د هر شي حساب کوي هغه انسان کامیاب ده چې د حساب کې کامیاب است هغه انسان کامیاب ده چې په دنیا کې ښه ژوندۍ تیر کړله د الله رب العزت رضا یې مطلوب کړله د الله رب العزت رضا یې تلاش کړله د الله رب العزت لپاره عبادت وکړو کوم مقصود دی ژوندۍ د انسان سی وایي هغه مقصود یې په صحیح طریقه سره ادا نو الله رب العزت په دې انسان چې راضي کیږي کوم انسان چې الله رب العزت راضي کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله رب العزت د انسانیت د هدایت لپاره یو نمونه را لېږل د انسان د کامیابی طریقه به کومه وي دغه پیغمبر در روان د دغه ژوندۍ ته وګوره دغه ژوندۍ څور تیر کړی دغه د تاسو مسلمانانو د تاسو لپاره نمونه ده لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه دغه پیغمبر په نقش قدم باندې روان سي دغه د کامیابی سره کچېره تاسو د دغه پیغمبر د نقش قدم نه ما سوا په د بل چا په نقش باندې روان سي خپل پیغمبر په طریقه روان نسی خپل پیغمبر افعال اقوال کردار ادا نه کوي په ژوندۍ د بل چا افعال د بل چا اقوال د بل چا طریقې ژوندۍ کې رایج کیا نشست او برخاصم د بل چا په طریقه دا د کامیابی ذریعہ نه ما ته خوخي د پیغمبر کردار د پیغمبر هر ادا الله رب العزت فرمایي ما ته خوخه هر هغه انسان چې د پیغمبر په اداګانو باندې ولاړ د پیغمبر په طریقې باندې ولاړ د پیغمبر هغه سنت په ځان کې عملي کړل هغه انسان ما ته خوښ د پیغمبر د خوښوالي لوي الله رب العزت فرمایي ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا اے خلکو کوم خبره چې پیغمبر درته کی کوم خبره طرف ته پیغمبر دعوت درکې هغه تاسو کلک ونیسئ هغه لار باندې روان سئ په هغه باندې عمل کوئ
ما آتاکم الرسول فخذوه، کوم شی چې پیغمبر درکوي مضبوط یې ونیسئ، وما نهاکم عنه فانتهوا، کوم شی چې پیغمبر له تاسې نه منې کوي دا کار مه کوئ، له هغه نه ځان منې کوئ. که چیرې دغه کار وکړئ بیا به تاسې کامیابه یاست، بیا به د تاسې آخرت کامیابه وي، تاسې به د جنت مسافر وګرځئ، جنت په طرف په لاره باندې به روان یاستئ تاسې. لیکن یو انسان چې د پیغمبر په طریقه باندې ځي نه، پیغمبر د مسلمانانو لپاره یو نمونه ده، لیکن د ځان لپاره بل نمونه جوړه کړې ده، بل چا په لاره باندې روان ده، بل چا کردار، بل چا عمل محب خون ورکوي. لیکن دعوت الله رب العزت د پیغمبر کې سما محبت، الله رب العزت فرمایي ده د خله محبت مې نه ده پکار، کردار مې پکار دی. د مسلمان باید مسلمان کردار اپناو کې د خپل کردار په وجه سره مسلمانو پیژندل سي دا د پلان کې پیغمبر امتی ده، ولې دغه لار باندې روان ده، دا عمل د خپل پیغمبر ادا کوي، دغه طریقې د پیغمبر ده، ځکه له دغه طریقې سره محبت ده، دغه عمل پیغمبر په دغه طریقه سره کړی ده، ځکه دایم په دغه طریقه سره ادا کوي. لیکن یو سړی عمل دی بل چا په طریقه سره کوي، دعوت خپل پیغمبر کی دا په خپل قول او په خپل فعل کې دروغجن، قول او فعل مخالف ده، خلو باندې یو خبره کی کردار دی خپل قول نه مخالف ده. نو الله رب العزت فرمایي چې تاسو داسې کار مه کوئ چې کار یو خلو باندې بله خبره. نو دې آیت کې الله رب العزت فرمایلی ما لله ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. که تاسې اعمال ظاهروي او که پټوي، الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې له تاسې سره حساب کتاب اخلي. که تاسې اعمال کوئ یا که نه کوئ، لیکن د تاسې په زړه کې موجود د محبت هم د دې کار سره الله رب العزت یې تاسې ما ته حساب راکوئ او زه به کلک حساب درسم. بیا چې کوم انسان په دغه حساب کې کامیاب سه، الله رب العزت فرمایي دغه انسان جنتی سه، دا انسان به د ما په رحمت سره جنت ته داخليږي. او کوم انسان چې په خپل حساب کې ناکام سه، نیک اعمال کم ول یا نیک اعمال کړي نه دي یا عقیده خرابو، الله رب العزت فرمایي دا انسان جهنمی سه او دا ناکام سه. الله رب العزت دې موږ تاسو ته د دنیا او د آخرت دواړه کامیابیان نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.